ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری بختور ګل. عزتمندو، تاسو سره یو داسې ویډیو شریکومه چې هغه ډیره زیاته د غم نه ډکه ده، ډیره زیاته افسوسناکه ده، ډیره زیاته دردېدلې ویډیو ده چې زه هم هغه ما کله کتله نو یقین وساتئ چې دومره زړه م خفه شولو، دومره ودردېدلو چې تاسو یقین وساتئ چې زموږ د سترګو نه هغه اوښکې روانې شولې. یعنې دومره سخته ویډیو ده. دا یو ماشوم دی چې تاسو ته به په دې سایډ کې د ده دغه ویډیو ښکاري. دا چې کله د ده والد صاحب هغه جمعې ته لاړلی او دا ماشوم یې بهر پرېغوستلو، نو د دوی والد صاحب هغه د مکه کې شهید شولو. الله جل جلاله دې د دوی دغه شهادت قبول او مقبول وګرځوي، سره د ټولو مسلمانانو چې څومره هم شهیدان شوي دي، الله دې د ټولو شهادت قبول او منظور کړي. محترم عزتمندو، دا ماشوم یې بهر پرېغوستلو او دا چې کله مطلب د پلار په انتظار باندې دی چې بالا به اوس خپل پلار راځي، ما به واپس په خپل ګاډي کې یعنې یا په خپل موټر سایکل باندې کور ته بوځي، نو دا په دې انتظار باندې دی. محترم عزتمندو، او هغه داسې افسوسناک خبر باندې چې دغه ماشوم ژړا او فریاد تاسو واورئ. ژړېدلی دی، څومره دردېدلی دی، د ده په زړه باندې به څه تېر شوي، دغه درس سره به د دې ماشوم زړه چاودېدلی، د ده ماشوم بلکل زه یم په دغه ماشوم کې به روغ ذهن یې پاتې شوی چې یو طرف ته په ده باندې نږدې هغه درز اواز شوی دی او بل طرف ته د دغه ماشوم والد صاحب شهید شوی دی. محترم عزتمندو، نو د داسې خلکو بیا ملاتړ هم جوړ شي چې په کوم کلي کې دی، په هر ځای کې دی، نو کوشش وکړئ د داسې خلکو بیا تاسو ملاتړ جوړ شي. موږ پښتانه وروڼه چې هر ځای کې دي د داسې خلکو ملاتړ جوړ شي، نو یقین وساتئ چې موږ له به الله جل جلاله دنیا هم ښایسته کوي او آخرت به هم ښایسته کړي. الله جل جلاله دې ماشوم ته د الله جل جلاله سره د ټول خاندانه صبر ورکړي او خدای پاک جل جلاله دې دا ماشوم صالحه او نیکعمله لوی کړي چې د خپل پلار دغه سنت راژوندي کړي چې کومه وینه خپل پلار ورکړله، دغه شانته د الله جل جلاله دغه ماشوم جوړ کړي او دغه ماشوم د الله جل جلاله په خیر او خوشحالۍ سره رالوی کړي چې د خپل پلار په ځای باندې دا بیا په دغه ځایونو باندې ډیوټي کوي. الله جل جلاله دې موږ ټول نه راضي شي. آمین یا رب العالمین.